اشرف علی تھانوی صاحب رحمت الله علیه لا یو زنانه راغه، هغه د خپل خاوند شکایت کوي چې حضرت باز ټیم زما یو غلطی نه، زما یو ګناه نه، او خاوند سره زما جنگ جګړه راشي، نو زما زړه نه غواړي چې په دې صورت کې زه د خپل خاوند نه معافي وغواړم. قسم د الله په ذات باندې چې غلطي د ښځې نه وي، چې غلطي ګناه خطا د ښځې نه وي او دا ښځه د خاوند نه معافي وغواړي، په دې معافۍ باندې الله د دې زنانه ټول ګناهونه معاف کړي. اوس سوچ وکړئ، نو وایي بعض ټایم زما غلطي نه وي که نه، زړه مې نه غواړي چې زه معافي وغواړم، ولې چې زما غلطي نه وي. نو اشرف علی تھانوی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې غلطي ستا وي که نه خو خاوند دی، خیر دی. په دې صورت او په دې موقع باندې په دې وخت کې ته ځان لږ نرم کا، ځان لږ ښکته کا او معافي وغواړه. ولې چې وایي د خاوند دا بدن دا د پیپ د ګنده دانو نه ډک شي، او دا زنانه په ژبه باندې د خپل خاوند دا جسم دا په دې ژبه باندې را پاک کړي، هغه وینې زوی په دې ژبه باندې پاکې کړي، بیا هم د خپل خاوند حق نشي ادا کولی. یو تور غر دی او بل سپین غر دی، نو دا تور غر د سپین غر نه لري ډېرې فاصله کې، نو که چېرته دا خاوند خپلې ښځې ته وایي چې دا کاڼي والا او هغه تور غر ته وړه او د تور غر نه سپین غر ته وړه، او دا ښځه چې کوم دی دا ډیپټي ادا کوي، بیا هم د خاوند حق نشي ادا کول. خاوند او نه بخلي، الله دې نه بخي. نو زما محترمو، اشرف علی تھانوی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې د خاوند نه معافي وغواړه، بیا چې د کله د خاوند غوسه سړه شوه بیا ولا راشه چې ګوره غلطي زما نه وه که نه، بیا به موډ کې خوشحاله وي، ګپ شپ انداز کې ورته ووایه چې ګوره غلطي زما نه وه، غلطي خو زما نه وه. نو زما محترمو، نو هر سړی د خپل کور وزیر اعظم دی، هر سړی د خپل ډیپټي ادا کړي، زنانه د خپلې ډیپټۍ نه ادا کړي چې زما ډیپټي څه ده زه به څه کوم. اوس زنانو دپاره د کور کارونو سره سره دا به ګوره دین هم زده کوي، او که دین یې زده نه کو د دنیا ژوند عرضي دی، مرګ سره د دنیا ژوند ختم او د آخرت نه ختمېدونکې زندګي شروع شو. اوس زما محترمو، هم د دې میندو په تربیت باندې په دې ماشومانو کې الله څومره ښکلي ښکلي ماشومان پیدا کړي، ښکلي ښکلي ماشومان، تربیت یافته ماشومان. استاد دې په سکول کې تپوس کوي، پاس هلکه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی، دا ماشوم غلی ولاړ دی که نه، بیا بل ماشوم یې پاسولو، پاس هلکه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی، او ورته وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بل پاسولو زمونږ د پیغمبر څه نوم دی، وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بیا دې ماشوم نه تپوس کوي، نو دا بیا د خپل پیغمبر نوم نه علي، او استاد غصه شو ویې والو چې و بدبخته تاله د خپل پیغمبر نوم نه درځي، ښې والو. بهرحال نیمه چوټي شوه، ریسیس شو، بار لاړه ماشومان. چې کله ماشومان واپس راغه که نه، نو استاد وایي چې زه اوس خو به یې نوم زده کړی، ورته وایي پاسه اوس واله د خپل پیغمبر نوم، ستا د پیغمبر څه نوم دی؟ دا ماشوم ورته وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. نو ورته وایي بچیا د دې ریسیس د دې نیمې چوټۍ نه مخکې تا دا نوم نه شو اخیستی؟ وایي هغه ټایم مې نوم اخیستی شو خو زما اودس نه و. سبحان الله. هغه ټایم مې نوم اخیستی شو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم، ویل څه دومره مشکل نه و خو زما اودس نه و، او موږ د خپل پیغمبر نوم بیا اودس نه اخلو. سبحان الله. دې ته مینه وایي، دې ته مینه وایي، دې ته عشق وایي، دې ته د خپل پیغمبر سره وفا. زه د خپل پیغمبر نوم بیا اودس نه اخلم. دا تربیت دا زنانو کړی د دې خپلو بچو. زما محترمو، تربیت ډیر ضروری دی، او په تربیت کې غټ لاس دا د زنانو وي.
زنانا یو کور ودانې او بله کور رواني او قسمه قسمه ناکاره صفتونه په دې زنانو کې به پیدا شي چې کله موږ او تاسو دې زنانو ته دین نه ښایو دا نیم امت دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه موته د جناب محمد رسول الله امتیانی موته نصیحت اورو موته د قرآن تلاوت کوو موته دین زده کوو داسې به زنانم دین زده کوي د دې به الله تپوس کوي د یو زنانه په سر به پته نه لګي څومره کسان جهنم ته ځي یا الله په اسرای باندې به وهلما د کور په صفای باندې به وهلما داسې د ماشومانو په تربیت به وهلما دی خاون ما ته چرته دین نو خودلې چرته د دین د پاره مدرسې ته یا په تبلیغ کې نو مبوتلی تاسو لخپل زنانو سره کېنئ چې دا غي مونږ غلط نو الا ماشاءالله راشه استاد هرې خبرې ذمہوار مونږ به هم غلط دوی قنوت به نه ورځي کلمه به هم بعضې غلطه وي ایو زنانه د خاوند نوم یې رحمت الله دی نو چې کله به سلام ګرځولو نو السلام علیکم ورحمت الله دی کنه نو هغه رحمت الله خو د خاوند نوم وي السلام علیکم د وړو پلاره السلام علیکم د وړو پلاره خیال نو هغه دې ته دام پته نه وه په مانځه باندې به ولاړي او په مانځه کې به زما محترمو عمل کثیر هغه داسې یعنی غلطینې به په مانځه کې کوي چې هغې سره مونځ فاسد شوی مونځ هغې سره فاسد شوی